النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم د عمره په ترتیب او باندې په کوی کړه کنه دوی کړی دي نو دغه اختلاف دی. زبردست دې کې ما خبره پرون کړې ده دوه عمرې دي دوه پېزري دي دوه سلور دوه غيري ما تبين تقولوا كلني قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الدينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم والرابع الذي ما حدثه وفي الباب عن الذي ما حدثه لما جبريل پیغمبر مبارک قارئ كما وفي الباب عن انس بن عبد الله بن ذكر عبد الله بن عمر بن احمد ابن عمر بخاري کے جواب قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أربع ولم يذكر فيه ابن عباس بل ذكر كذلك مرتد الجواب. وبه قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه باب ما جاء في أي موضع بس ذكر تما خبر کړو استاد ویل کوم نه حرام کړل دي زموږ د ائمه اربعه د ټول د اتفاق دی چې منظر پسې د دوحه دا وخت دغه وخت دوه رکعات منځ کو اوس څنګه د جمعه هغه وخت جمعه ته منظر پسې نیت کړی دی او لبیک وی یا دا خبره دغه امام ابو متفق دی البته بیا چې مساوي سو شو بیا لبیک وی بیا چې صحابه شو بیا وی دي بیا چې غرضه پد بیا وی دي نو ارجع د العلم مطابق نقل کړی او زمون په ائمه اربعه کې کوم خبره دی نو په دې باندې اتفاق راځي ټول به هر کله جوړو چې چاوره تاره کړی بیا زو په څه ما خبره کړی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم الحج اذن في الناس فاجتمعوا فلما اتى البيضاء احرم بيضاء زين بن الحليفه سنه بس اوزاعي کې بيضاء کې وسنيات کې جمعه نبال او صحراء وبيضاء زين دي وفي الباب عن ابن عمر وانس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى ابن عمر روایت دا په بخاری کې ویلي دي دا انس په بخاری کې ویلي دي او دا مسور ابن مخرمة راته نه معلومه قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى ابن عمر دا ترمذی کې برابر روان دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن ابن عمر رضي الله تعالى التي تكذبون فيها تدروا ويبني كذا النبي عليه السلام والله ما قسم لي ما أهل يدي لذكري رفع الصوت بالتلبية لذكري إلا من عند المسجد لأن ابن عباس زمانه في جمعة من عند الشجرة أدبنا بدأنا كده كان لذلك نجي بيداك ويلي نتكلم تدروا باي شروع هذا بيداك أنا شروع أغادينا وقلا نقول أرجع بالعلم ذكر اليوم بسيشا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصيف ابن معين أبو حاتم نصائي طول ورتسيقاوي ابن معين أبو حاتم نصائي طول وتحيقاوي أو حافظ ابن حجر وجه فيه لين وخير سقال ذهب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل في دبر الصلاه لا لا مستحب دي انا كم يا تحيه المسجد ساده سريع وقت جمعه كده اول جمعه كده جمعه ابن عباس والصحابه ولا ما نجي جوړ شوی دي ورپسې اشاره قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحب اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاه لا ما جاء في افراد الحج قلت حج متعلق تفصيل واضح عمره بيقولون ده
درې قسمه حج دی مولانا صاحب یو ته حج افراد وایي یو ته حج تمتع وایي یو ته حج قران بیا تمتع دوه قسمه دي یو هغه چې صاحب الهدیه ځان سره هدیه بوتلي یو هغه چې هدیه دی بوتلي دغه رنګه مفرد هم دوه قسمه دي یو هغه چې ځان سره هدیه بوتلي ده بل هغه چې هدیه سره بوتلي دغه چې قارن هم دوه قسمه دي یو هغه چې ځان سره هدیه بوتلي بل هغه چې هدیه دی بوتلي اوس د افراد تفصیل د کوم ډول په خپله کوي چې د حج په ایامو کې اشهر حج دا څه دي شوال ذی القعده لست ذي الحج توجو شوال ذي القعده لست ذي الحج دې اشهر حج دې دا ولې اشهر حج په دې تاسو پوهیږئ دا مو چې دې ورځې کې حج کې حج ولې کې حج ولې غفل دوله کې جواز ذو حج نه او دې خلک ذو حج نه حج په باغ څو کې باغ په دوله کې اتم د دې حج اتم سنت نه لسم يولسم دولسم لا يولسم دولسم دی وباسي دولس یاره نو چې کوم کې حج کې یاره چې دوه وشتل او شوال کې نه کېږي او د قضا کې نه کېږي او ته حج ولې حج دا ولې په دې پوهیږو ولاول دا په دې په قضا د اعتراض نه دیوال حج افراد څه ته وایي چې په اشهر د حج کې اشهر د حج مله ته وایي شوال د قعده الله د حج صرف عمره صرف حج کې بس حج کما ګيري د خپل کور نه دي زمين حنه وضو ضرورت پکې نشته او بهتره ده چې چې حرام ته لاړ شو الته غیر خپل بلډینګ کې وي کما ګيري مکیدا چې مکې خپل باشنده دی یا یو ځای ته دی وته مزدوري کې یو په مکه کې مقیم دا جديره دي او کله میقات بیا د میقات نه باري نو دی به د میقات نه دی د میقات نه بارم کولی چې لکه په عمره کې مې ته ویلو چې هغه دې نه کولی شي دونه کولی چې به خبر نه کولی شي میقات کې دن نه دی نو خپل کور نه دی وکي ویږي په اته نه بیا کولی شي او کچرته د میقات والا بیا د میقات نه باري نو د میقات نه بغیر چې حج د دې احرام نه شي دې په دې ځای او باید اتفاق چې حج د احرام مخامخ تړي یت پر میقات نه یا میقات نه مخکې کوي کوي نه کو واپس دی راشي دم به ساقط شي او غدا ته بلان د باور کوي چې بلې د حج د اتفاق نو نه په کلاو او ما طریقه ده چې دوه رکعات نفل وکړي خپل ګڼلو جامو کې کولی شي او په احرام کې کولی شي او سر په پټي دی وکیلا دې نیت نه کړی چې دوه رکعات سنت الاحرام کې او دا عمرې بم کوي او دې کې راځي حدیثو کې پیغمبر مبارک پړو کې رکعات کې کوی یا کافرون ویلې په دې په دوه اخلاص کوي نو دا مستحب دي چې نورم کې کولی شي هغه نه پس بسر ساتګر کې او بیا دې باندې د حج کې صرف داسې وجه اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني بس حج او لبیک حکم ته ویل بس دې موصله شي مکه مکرمه ته دې عمره نه کوي دا کله صرف د حج نه کوي دې چې مکه مکرمه ته راشي نو په مکه مکرمه کې په دې څه کوي دې بلار شي او طواف قدوم وکړي دا سنت د فرض واجب نه دی طواف قدوم کې دې مکه ته راشي د مکه د بیت الله یو حق په پوره دی حق استحبابي کوي او دې براشي بیت الله شریف ته او دې وسو کې یو طواف عمره صاحب کې نشته دې د طواف کوم طواف وي طواف قدوم او پرون د طواف طریقه مې د تخول یاد ساته مولانا چې کوم طواف نه رستو سعی کې نو هغه کې به استوا هم کې عمل باندې او چې د کوم طواف نه رستو د صفا مروه سعی نه د کوم طواف نه رستو د صفا مروه سعی نه پکې راځي نه پکې استوا شته پس دا قانون دی نو که څوک په احرام په صدرونو کې یو نفلي طواف کوي
وروسته سعی ورپسې نه کوي یو نفلي طواف کوي نو نه به د استباع شته نه به رمل شته او که کوم انسان د طواف نه پس سعی د صفا مروه کوي نو که احرام کې وي نو استباع به هم کوي رمل به هم کوي او که احرام کې نه بعضې وخت کې احرام کې نه لکه طواف زیارت کوي طواف زیارت کې د جامع ایستې دي سر یې خریلی دی او احرام جامع یې ایستې دي خپلې ګنډلې جامع یې جوړې دي نو هغې نه پس سعی شته نو استباع خو ځکه نشته چې احرام نشته رمل به کوي استباع خو ځکه نشته چې احرام نشته ډېر خلک طواف زیارت کې رمل نه کوي ولې وی رمل په احرام کې خلک کوي احرام خو نشته نه 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 قاعدې ته به ګورې قاعدې ته چې وروسته ورپسې څه وي سعی وي نو که په احرام کې وي نو استباع به هم کوي رمل به هم کوي او که په احرام کې نه وي دا به څنګه سعی کوي احرام پکې نه په طواف کې طواف زیارت کې شته طواف زیارت کې شته نو هغې کې بیا د استباع ضرورت نشته رمل شته پوه شوې په دې خبره دا یو مسله شوه نو اوس دې به راشي دې به طواف وکړي طواف قدوم بس دې طواف قدوم کې نه استباع ته نه رمل شته دا سنت دی که نه کوي حج ته فرق نه پرېږدي او که کوي نو بهتره خبره لیکن دله یو بل عمل مستحب دی دله مسنون دی مفرد ده چې دې د دې طواف قدوم نه پس د صفا مروه سعی کې وجه کوي دا ولا واجب فرض نه دی دا ولا مسنون دی نو چې د طواف نه پسې د سعی اراده وي نو اوس دې پکې استباع هم کې ورمل دی کدی نه دی کوي نو که د دې طواف نه پسې د صفا مروه سعی وکړه نو فایده به ورته څه میلو شي فایده به ورته دا میلو شي چې د اختر په ورځ باندې کوم طواف زیارت دی رکن دی فرض دی د هغې نه پس سعی دی ختمه شوه هغه ورځ باندې ډېر زیات راشي د اختر په ورځ چې د حد نه په دې چتونو کې ځای ډېر زیات راشي نو موږ خلکو ته وایو چې وروره طواف قدوم دې وکړه د مفرد دپاره یا د قارن دپاره نو ورپسې سعی وکړه دې وخت کې رش نشته نو طواف زیارت کې به صرف طواف وکړي بیا د هغې طواف زیارت نه بس سعی ختمه شوه خلاصه څه شوه دوه قاعدې مې وښودې چې کوم طواف پسې سعی ده نو رمل به هم کوې استباع به هم کوې چې کوم طواف پسې سعی نشته رمل استباع نشته یو شوه دویم مې څه وویل که طواف قدوم پسې دې سعی وکړه د طواف زیارت سعی ساقطه شوه او که طواف قدوم پسې دې سعی ونه کړه نو طواف زیارت کې به سعی کوې دا دوه قاعدې دې پکې واچوه نو دا مفرد راغلی طواف قدوم بس دې به تر حجه پورې دا په ممنوعاتو د احرام کې ساتي دې به سر نه پټوي دې به ویښته نه دي دې به خوشبویي نه استعمالوي بیبیله به نه ورځي ګنډلې جامې به نه اچوي چې د ممنوعات د احرام دې هغې به ځان ساتي دې درمیان کې نفلي طوافونه کولی شي ورځې دې کوي نفلي طوافونه نفلي طواف وچ نیت دی وچه کړي دي او دوه رکعته واجب الطواف دې ما پرون درته چا ښودلی هر څومره کولی شي نفلي او د دې نفلي طوافونو نه بس سعی نشته او نه استباع حاجت ته او نه پکې رمل ته ضرورت شته پوهېږې بیا د اتم د ذوالحجې باندې به دې د سار د مانده نه پس یوم الترویه ورته وایي دې به مینا ته روان شي اتم د ذوالحجې دې به نه ده طریقې دې مخکې تړلی دی دې افراد به لبیک خو دې هسې م وایي دې خو لګیا دی دې خو مفرد دی دې خو لبیک به وایي دې طواف کې ویلي شي دې په مکه کې به وایي لکه د نیت کړی په اتم د ذوالحجې به دې لاړ شي مینا ته دې لاړ شي د ماسپښین د اتم د ذوالحجې د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن او د عرفې د سر د پنځه منځونو په مینا کې مستون دي که دې مینا ته په دغه ورځ لاړ نړنو حجې کېږي خو سنت پاتې شو پنځه منځونه د عرفات په ورځ باندې چې عرفې په ورځ سهار لمونځ وکړي د دې په وختي روان شي عرفات ته عرفات ته به لاړ شي چې عرفات ته لاړ شي دا د مینا نه تقریبا یو 20 کیلومتره یا 13 کیلومتره مزل پکې شته څوک پیاده دي څوک په ګاډو کې دي نو چې عرفات ته لاړ شي نو په عرفات کې زموږ خپلې خیمې وي ښه دا دغه یې بوځي موټروانې بوځي نو عرفات ته به لاړ شي خپلو خیمو ته نو که وختي ورسېد نو دې خوب وکړي او بیا دې اوله بې غسل دي بې غسل مستحب دی له زوال نه مخکې او که نه کوي پروا نشته او که ناوخته ورسېد نو بیا خو ضرورت نشته نو د زوال نه پس به دې بیا مونځ د ماسپښین وکړي نو
نو که هلته امام پسې کوي په عرفات په میدان کې چې کوم غټ امام دی د بادشاه نایب دی نو جمع بین الصلاتین ته وکړي هغه طریقه د تخیم صبر کوه د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ به په ماسپښین په وخت کې وکړي او که نه په خپلو خیمو کې کوي نو بیا جمع بین الصلاتین نشته بیا به ماسپښین په خپل وخت کې وکړي او مازدیګر به په خپل وخت کې وکړي د مثلا په خپله خیمه کې کوي نو ماسپښین لمونځ به په اول وخت کې وکړي نو چې وکړي د ماسپښین لمونځ نو وقوف د اوس د عرفات وقوف رکن د فرض دی که دا ونه شي نو حج نه کېږي د زوال نه پس وقوف شروع شو نو مستونه طریقه دا ده چې اول وخت کې لمونځ وکړي مستونه طریقه دا ده چې ذکر کوي لبیک وایي درود شریف وایي الله ته دعاګانې کوي وجاړي ښه ډېره نو بیا به د مازدیګر لمونځ وکړي په خپل وخت کې چې په خپلو خیمو کې کوي نو بیا د هغې نه پس د الله ته وجاړي او ذکرونه دې کوي او لږ دې پلوره ودرېږي بارو دې لږ پلور دې ودرېږي نو چې ماښام نور پرېوځي نو د عرفات نه به راروانېږي او که د نور پرېوتو نه مخکې را روان شو نو دم به ورکوي البته که راووته واپس لاړه نو دم دې ساقط شو خو د ماښام د نور پرېوتو نه پس هلته توپ ډز کوي نو خلکو ته پته ولګي نو دې به را روانېږي ماښام لمونځ به دې په عرفات کې نه کوي اوس دا وقوف د عرفات فرض دی رکن دی وقوف څه وقوف مطلق عرفات ته حضور او نیت یې شرط دی بلکې علما لیکي که یو سړی بېهوش هم دی او چایه وړو او دې اوده پروت و هم یې وقوف وشو حاجي وشو د اول نه دغه حج نیت کړی که دې اوم نه درېده او سملاسته ناجوړه دی بېهوشه دی هم یې حاجي وشو خو دا یې مستونه طریقه وه چې ما درته وایي د غروب نه پس په دې را روان شي د عرفات نه نو واپس به مزدلفې ته راځي داسې یو 8 کیلومتره مزل پکې یا 12 کیلومتره وایي دې به راشي مزدلفې نه نو د ماښام او د ماسخوتن لمونځ به په مزدلفه کې وکړي خو دلته کې مولانا د ټولو علماو په دې د ماښام لمونځ په مزدلفه کې کوي خو دا قضا نه دی ګورې خلک قضا کېږي دا قضا د وخت یې بدل دی اول به د ماښام لمونځ وکړي بیا به د ماسخوتن وکړي که د شپې 2 بجې راورسېد او که 3 بجې راورسېد هر ټایم کې راورسېد او د هغې د اذان طریقه چې اذان به یو وي که 2 وي او اقامتونه به یو وي که 2 هغه تفصیل را روان دی د مزدلفې وقوف شپې وکړه چې شپې وکړه حکم د مبیت د مزدلفې د تخیم سبا وکړه نو سهار به وختي پاسي نو تهجد دې وکړي او د هغې نه پس دی بیا د سهار لمونځ په اول ټیم کې وکړي دغه په دې ورځ د سهار لمونځ په اول ټیم کې مسنون دی نو بیا به وقوف د مزدلفې وکړي وقوف د مزدلفې څه دی که هسې یو سیکنډ په مزدلفه کې پاتې شي نو کار دی واجب دی دا وقوف خو بهتره طریقه دا چې فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم سړی الله ته وژاړي قبلې ته دې مخکې او قبیل طلوع الشمس د لمر د طلوع نه لږ غوندې مخکې د مزدلفې نه دې روان شي مینا ته او د شپې دې ځان د کاڼي په مزدلفه کې راغون کړي کاڼي ډېر شي میلاوېږي دلته څه اشکال نشته هلته خدای ځمکه د کاڼو ډکه کړې ده چې لږه ځمکه دې وګروله نو کاڼي راوځي او اوس سعودي حکومت هم کار اسان کړی دی هغوی دی په ځای باندې په دې سړکونو د کرش دا کاڼي نه دي دا نرۍ کرش دی غورځول بس خلک په کاڼي ځان نه غونډوي او بعضې اهل خیر وي چې هغوی په دې ګوتو کې کاڼي اچولي خلکو یې داسې خیراتي ورکوي چې دا ځان سره راوالي نو دا کاڼي به ځان سره راوالي او یا یادوي زموږ فقها خو په 50 کار کېږي نو نیغ به راشي جمره عقبې نه دا د اختر ورځ ده جمره عقبه دا اخیري شیطان مکې ته وړومبی دی دی له به راشي نو چې راشي خلک ورته شیطان وي نو دا جمره ده دی له به راشي نو په 7 کاڼو به یې وړي په 7 کاڼو ترتیب ده د خیمه نو چې 7 کاڼو باندې ولي دا واجب دی ورسره نو د هغې نه پس په دغه ورځ باندې دی خو مفرد دی نو دغه مې وکړه نو د هغې نه پس په ده باندې ذبح او نحر واجب نه دی مسنون دی که کوي ودي کې که نه کوي نه دی کوي هلته سایق الهدیه دی او ځان سره هدیه راوستې ده بیا به خامخا کوي او که سایق الهدیه نه دی نو خوښه ده که مستحبه طریقې باندې ذبح کوي ودي کې او که نه کوي نه دی کوي پوه شئ په خبره اوس که دې سایق الهدیه د ځان سره د وطن نه هدیه راوستې ده نو هله به سر کوي چې هدیه ذبح او که د وطن نه ځان سره هدیه نه ده راوستې نو بس په ده باندې ذبح او شته دی نه او نه نو چې دې څنګه شیطان بولي نو سر دی خوري او د سر نه بس دې بیا دې بس خپلې ګڼلې جامې دې واچي سر به وخوري اوبه لامبي ګڼلې جامې واچي د احرام ممنوعات ختم شو ټول ممنوعات ختم ما سوا د بیبي نه بیبي له به نه ورکوي
دې کې خلک تیروزي چې څنګه او سر اخري نو سر خایلو پسې خلک خاوني یوځي یوځي چې دم په لازمي یوځي چې لازمي دم په لازمي نو دې باندې یوځي نو دې باندې ځار شي ګندري جامې په پړې واچول نو دې باندې طواف زیارت کوي دا طواف زیارت رکن دی واکه دوه فرض دي یو عرفات یو طواف زیارت ها دا طواف زیارت ورو کې دي او چکرې مخکې ته مو ویلي دي که طواف قدوم پسې سعی کړی وا دلته سعی نشته او که طواف قدوم پسې سعی نه ده کړې دلته به سعی ها که ته د دې نه مخکې جامې بدلې کړې دي سر یې خری دی او جامې بدلې کړې دي او طواف قدوم پسې سعی نه ده کړې اوس یې کوي نو په دې طواف کې استباح خو نه کړی چې جامې ګڼلې دي او عمل وکړي یاد او که جامې احرام دی بدل کړي نو بیا دې استباح وکړي او ګورو سعی نه کوي طواف قدوم پسې کړې دي دا ماته نه استباح دا اختر نو بیا ورته او ځور پسې دې بیا راشي مینا دا اختر په دویم ورځ باندې درې واړه جمرات دي دا ورلومبه بیا وستاني بیا جبريان دا اختر په درې واړه بیا درې واړه دي اوقات ارسه ده تخې بس حج خلاص شو که سرور می تپاتې شو فمن تعجل فی یومین فلیت ما علیه ومن تاخر فلا اثم نو بیا دی ولي او که سرور می تپاتې شو دروته ختم شو بدل مفرد حج ختم شو او بیا چې کله وطن ته واپس راځي یو طواف وداع کې پښتانه او طواف رخصت وای ابا خپل ګڼلو جامو کې پولی شي هغه په ځای نشته دا په مفرد طریقه شو افراد اوس یو سړی دی او هغه متمتع دی وسکه دی په اشهر د حج کې عمره وکي د عمرې نه وزن حلال کی او په اتم د ذل حجې بیا د حج نیت وکي دا طریقه او جماعت ته وایي او چې غیر سایق الهدیه او که سایق الهدیه دی متمتع نو دی به عمره وکي وزن بن حلالای کله وزن حلالای چې هغه هدیه ذبح کې د اختر پر او که غیر سایق الهدیه دی وزن حلال کې ګڼل دی دی واجب نه توکل نه دی اس پروا نشته او که سایق الهدیه دی نو عمره په وکړه نو بیا پکې نفسي توکل کول شي وزن بن حلالای د څو چې ذبح نه کړي او ذبح د اختر پر به په دوی په تدریب کول شي او که قارن دی مولانا صاحب ورا قارن بسوږي د دواړو یو نیت کوي لبیک بحجة وعمرة یا بعمرة وحجة نو بیا براشي طواف وکړي طواف د عمرې به کوي زموږ په دې خپل مذهب ته وي ځکه دوه عمل دي طواف د عمرې وکړي او سعی وکړي وزن به نه حلالای د سعی په هدیه دی که نه دی ولې به ځان نه حلالي چا به سي ځکه دواړو نیت یې کړی نو په اتم د ذوالحجې باندې حج وکړي نو واپس به راشي نور حکم یې د تمام تفصیل د تمام وي اوس فرق څه شو دا مفرد متمتع قارن کې مفرد په اشهر د حج کې صرف حج کوي عمره نه کوي متمتع او قارن کې څه فرق شو متمتع دواړه کوي قارن هم دواړه کوي او متمتع په دوه نیتونو کوي یا یو نیت د عمرې دی او دویم نیت په اتم د ذوالحجې د حج دی او په دوه احرامونو کې کوي په څو کې دوه کې دا مجھے سائق الحادیہ نے بھی حرام نس پڑی غیر سائق الحادیہ دا معنی کہ تو حادیہ نہ بولے رضا حلال کی نو متمتع پر دو نیتونو پر دو جلے حرام کی او قارن برسکای دوڑا عمل بکای پیاو نیت پیاو حرام به پوری شوی په خبر یو دیم سری او مفرد اقدام واجب نه دی او په متمتع او قارن د شکر واجب دی څنګه شو که مفرد دی نو چې جمره کولی نو سر دی خری او که متمتع او قارن دی نو چې جمره کولی نو سر نشي خری لاول بس کوي ذبح وکړي ذبح نه پس سر خری یو شوا دویم یو خبره درته وکړه چې دا قارن کله طواف د عمرې وکړي او ورپسې سعی وکړي د بیا یو طواف قدوم مسنون دی دې نه علاوه در باندې یو طواف قدوم مسنون دی دې راشي یو طواف قدوم دی کله دې طواف قدوم پسې سعی کوي نو رمل او استباب مکی
او د طواف زیارت سعی د ختم شو او کله دې طواف قدوم پسې سعی نه کړل نو طواف زیارت پسې سعی نو یاد وساته مفرد او قارن د طواف قدوم مسنون دې سموي مسنون او دوی له طواف قدوم پسې سعی مسنون ده دوی له طواف قدوم مسنون دي طواف قدوم پسې سعی هم مسنون او متمتع له طواف قدوم مسنون نه دي کای کو دي کې کنه کای نه دي کوي او هغه متمتع کچاته نفلی طواف وکړو یا طواف قدوم یې وکړو او هغه پسې سعی وکړه نو دلم طواف زیارت ولا سعی ختميږي ودله دا مستحب نه ده دله بهتره ده چې سعی طواف زیارت پسې وکړي هغه له مستحب سره چې طواف قدوم پسې وکړي په دې باندې ورسېده دا ترتیبات ورته ذکر کړ اوس براشي بیا د دې ترتیب کې دا جمرو ټیمونه کم دي د دم ټیم کم دي او د طواف زیارت ټیم کم دي هغه تفصیلات یو ته وایم خدا به اجمالی درته وي اوس بدل دی وبلې خبرې راشو چې کم یو حج بهتر دی زمون په د ایمام نو دا حدیث د کلام قضا یو ها اوس راځه مولانا صاحب اشهر د حج ودولې وي باندې دوی دا مطلب نه چې په دې میاشتو کې حج ادا کیږي نه حج په دې پنځور ورځو کې اشهر د حج په دې نسبت ورته وي چې د شوال کې چې عمره وکړه بس دې متمتع دی دې مفرد نشي جوړه شوال کې چې څو کړه عمره وکړه یو نفلی د شوال د میاشت خطونه او د پاکستان ته او بیا دې حج لا یا دې مدینه ته د میقات نه وته او بیا دې حج لا او دې وجه د افراد نیت وکم دې د افراد نیت نشي کولای اشهر د حج دا فائدہ که په رمضان کې عمره وکړه او بیا حج کوي نو افراد کولی شي او چې شوال میاشت راوخته او د عمره وکړله کاکاجي دې به خامخا متمتع وي دې افراد نشي کولی دې قران نشي کولی دې نه افراد کولی شي نه قران نو زموږ خلک دلته ډېر زیات تېر وځي بعضې خلکو له خدای پیسې ورکړي په رمضان کې لاړ شي نو په رمضان کې عمره وکړي نو شوال کې وکړي نو بیا پاکستان ته راشي حج یې داخله کړي نو بیا حج ته واپس لاړ شي نو دې د خیرات نیت دی او څوک د افراد کې نشي کېږي بعضې زموږ خلک یو غلطي کوي چې لاړ شي څنګه حج ته نو عمره وکړي ځان له بي مولا او مفتي جوړ کړي خلک هم برباد زه باندې قران کوم سب حج ته باندې کوم ثوابي کوم چې لاړ شي نو عمره وکړي نو مدینې ته راشي مدینې مخکې چې مدینې ته راشي دا د قران نیت وکړي ولې موږ د میقات نزول او د عمرې او د حج دواړو نیت وکړو د قران یا دو ساعته چې په شوال کې عمره وکړه د حج تمتع دی بس دې نه افراد کولی شي نه قران کولی شي دا شوري حج دا فائدہ او نیت په شوال کې کړه دې نه مخکې کولی نه چې دا شوري حج دا فائدہ ده که یو سړی د شوال په اول تاریخ باندې نیت کوم ګرانه د نشي رسولي لکه وخت نه کټ کېږي ته به دوه میاشتې څنګه وخت ساتي دوکان به دوه میاشتې څنګه ساتي ګران کار دی خو بهر په بالفرض یو سړی وي د شوال نه نیت کوم د حج بالکل کولی شي او د رمضان نه حج نیت نشي کولی نه پېښې نو د اشهر حج په فایده باندې پېښې دا مطلب نه چې کې حج کېږي ګورې د دا چې د نیت د حج د تمتع د افراد او د قران دې معلومات دي اوس په پېښې په خبره دوست مخکې راشه نو کوم حج بهتر دی هغې کې تفصیل درته وایم ابو مصعب قراءة عن مالک قراءة على مالك عن بمعنى جاز لدي على عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها افضل الحج باس وي پیغمبر مبارک حج افراد کړی دی بعض حضرات وي افراد افضل دی افراد سره افضل دی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي دا دلیل دی لیکن اے مولانا دا ارچا خپل علم دی ما ته ګوره لږ صبر وکړه ما ته ګوره مذاهب دې په خپله وایي سو کوئی پیغمبر مبارک مفرد سو کوئی پیغمبر مبارک تمتع او سو کوئی پیغمبر مبارک قارن دی زموږ ولید رسول الله مبارک قارن ما ته رایې ته مخکې وي که نه چې هغه حج معبور مبارک یعنې او لبى بالحج والعمرة جميعا دا قارن دا حقیقت چې کوم سړی قارن دی که نه نو دلته ځان وپېژنه
نو دې بس کوي دې دا ویلي چې لبیک بعمرته دې دا ویلي چې لبیک بحجته دې دا ویلي چې لبیک بحج و عمرته نو حضور پاک او قارن نو کله ویلي دې لبیک بحجته نو چې چاته غوړې دې دې نه غوړېږي مفرد او کله ویلي دې لبیک بعمرته نو چې چاته غوړې دې نه غوړې متمدن لکه عمرې نه دې کله کوکو او حج عمره وان او چې چاته دوري دې چې لبیک بحجته و عمرته نو سو قارن دا تنبیه شو درې او کله ګور دوست قارن قارنو د درې وړ باندې تنبیه کو کته ویل کله لبیک بعمرته نه ویل قارن ویل کته ویل لبیک بحجته نه ویل قارن ویل کته ویل دواړه ویل قارن ویل لیکن یہ سو کوئی مفرد ہو نو هغه د هغې نه بس جواب کوي لبیک بعمرته نه ویل یا لبیک بحجته و عمرته نه چې دواړه یو ځای کړي هغه جواب شي هغې باندې معامل کړي او چې څوک کوئی پیغمبر مبارک متمتع د لبیک بحجته نه جواب وساتي یاد وساته مولانا صاحب یو سړي د افراد نیت کړی او په غلطۍ کې هم د خولې نه وختل چې لبیک بعمرته قارن شو د افراد نیت یې کړی په غلطۍ کې د خولې نه لبیک بعمرته او څه یې کړه او دې مفرد دی لیکن د طواف د نیمه نه مخکې د چانه د طواف د نیمه نه مخکې دې وسره عمره او د کولې چې قارن جوړېږي د نیم طواف نه مخکې کله لبیک بعمرته اصل د خولې نه ووته نو قارن شو نیم طواف درسته بیا نه کړي اوس وایي او یو سړی څوک دی لکه متمتع د عمرې نیت یې کړی بالکل د تمتع نیت یې کړی او په غیر اختیاري د خولې نه حج په حجته نه وته قارن د طواف د نیمې نه مخکې درې نیمو چکرو نه مخکې که د خولې نه ورسره لبیک بحجته او څه شی شو لکه قارن پوهېږي په خبره خو د قارن نه مفرد نه جوړېږي چې لبیک بحجته و عمرته نه وایي نه د متمتع جوړېږي چې نه دی مفرد جوړېږي نو زمونږ په لیست باندې پیغمبر مبارک قارن او قارن کله لبیک عمرته نه آواز کوي کله لبیک بحجته و عمرته نه آواز کوي او کله لبیک بحجته د ټول روایت باندې تطبیق راځي دا چې څوک افرد الحج عائشه صدیقه نو دا پیغمبر مبارک دې دا مطلب نه چې افراد یې کړی دی مونږ دا معنا نه کوو چې افراد یې کړی دی دا حج ذکر یې واجب کړی دی لبیک بحجته نه ویلي دي او په باب عن جابر بن عمر جابر په مسلم کې دی او د ابن عمر په مسلم او مسند د احمد په دواړو کې دی اور پسې شاه قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج وأفرد ابن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما به قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الصائغ وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا قال أبو عيسى وقال الثوري من أفرد الحج ثوري وي وحسن وإن قرأت فحسن وإن تمتعت فحسن وسط مذاهب وایا دا ثوري په درې وړه برابر مذاهب وایا یا بخاری کې راځي مورخه دا ثوري په درې وړه برابر دي وقال الشافعي مثله شافعي دقه سوي لیکن دا شافعي په نسبت باندې وقال درې وړه برابر نه درې وړه کول شي احب الينا الافراد شافعي په نسبت یو بهتر دی دا وځي افراد ثم التمتع ثم القران دا د مذهب د مالک شافعي او د مالک د دواړو په لوبې څه کې بهتر جواب افراد بیا تمتع بیا او کدا د لېږي کنه نو دا زمون بالکل الاوړي زمون په لوبې قران بیا تمتع بیا افراد خود بدل نه لېږي ان شاء الله زمون په نسبت یو بهتر دی دغه د غاړه دی پړاو دی او بل د پیغمبر مبارک حج قران بیا تمتع شابه او بیا څه شي افراد تو شافعي او مالک دې نه وړي الاوړي سمانا افراد تمتع او قران او د احمد په نسبت تمتع افضل او هغه تمتع یا د صاحب الهديه
او بیا قران او بیا افراد احمد بن تمتع شبا او هغه تمتع چې صاحب الهدي او پیغمبر مبارک متمتع صاحب الهدي وروي بیا قران او بیا افراد ذوق البسيشا فما جاء في الجمع بين الحج والقران هذا من دليل وشبا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة هذا من دليل كتب مفرد دي نجي مفرد لبيك بحجة وعمرة ويسجر دي كتب متمتع كده ويسجر دي ارجع تقبل وليدني او بخاري مسلم کے بدل راشي يلبي بالحج والعمرة جميعا يلبي بالحج والعمرة جميعا لا بشي ان شاء الله بخاري مسلم فترى لك قارن بغمر وفي الباب عن عمر بخاري كده عمران بن حسين مسلم كده قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم فما جاء في التمتع ولغت إفراد ولغت يغفل جنكنا زان لا يوقع حديث ذلك قران فيواسكول تبي أو تمتع نفي لتمتع تمتع وياو سفر كي نفر دوار نبانش ويوم سفر کے نہ بچانا واقعتا دوارنا دوسر بسیشا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس رضي الله عنه ضحاك بن قيس صحابي دي وكشر صحابي دي سوي وهما ذكروا ذكر قول التمتع بعمره الى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك الا من لا قران نكي لا قران يا لا تمتع نكي الا من لا تمتع نكي الا مگر ارتو جهالت الى الله امر نجاهد امر نجاهد يسوع جاهل ده بتمتع کوي ولي الله وي اتم الحج والعمره لله نو د دې مطلب سره تري زحاق مطلب يتم الحج والعمرة إلى الله مطلب دا چې دوار په یو احرام اتم الحج والعمرة لله مطلب دا چې دوار په یو احرام امو وایو چې نه اتم الحج اکمال کو کا په طریقہ احسن او عمره اکمال کو په طریقہ احسن هغه زمانہ کې ایلاوی نظام د پاره نو تمتع معنا هغه وی اله نظام د پاره تمتع سره معنا او ټول علماء سوي یا وسه چې معنا نه ده اتم الحج اکمال کو په طریقه مستونه عمره اکمال کو په طریقه مستونه ور په مارز نه جوړیږي زمو يم چې اله نظام د پاره د قرار دی مراد په مارز نه جوړیږي وایا ځکه څه وایم زمو در حقیقت اصل کې حضرت عمر او عثمان با د تمتع نه بس دا تماده مخکې ویلو دا خپل باب کې راشي حضرت عمر او حضرت عثمان د تمتع نه منع کول ولې به منع کول دا غي مقصد د دانو لکه زحاق چې زحاق هو کې اتم الحج والعمره الى الله سجل الله الى رضا د پاره نو دینه معلومیږي دا چې قران به تمتع نه کوي دا مطلب نو حضرت عمر بخلق من کول او عثمان کې تمتع وکوي دا غي مقصد دا چې ګټا کو په دې سفر کې عمره وکړه او حج وکړه نو بیا به عمره نه راځي بس وايي موږ عمره کړې او حج کړې نو دا خدای کور به خالی کړو دي نو صرف پاشوري حج کې حج کوي او عمره بالکل مکوي عمره وروسته اذا نه کور او دا مقصد او دا زحاق دا مقصد دی و زحاق ابن قیس سوئی لا يصنع ذلك جتمتولا مگر جزا بحکم جاہلی و سعر دی بئس ما قلت ابن اخیر والاقوال حرد اولا زحاق فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك و سعر سوئی قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم و صنعنا معه و ممکن عمر علیہ السلام صلی دوار عمل کردی تمتو مکڑی دا ورسنا سبو کردی تمتو مکڑی دا
یعنی څه عمره کړې ده نو څنګه عمر منع کوي وما درته وایي چې د عمر مقصد نهي تنزیهي وه نهي کومه یې وه تنزیهي د هغه مقصد دا و چې همیشه بیت الله باندې خلک اوس د دې نه څه معلومېږي مصنعنا د دې روایت نه معلومېږي چې تمتع یې کړې ده لیکن موږ څه وایو موږ وایو چې تمتع بالعمرة الى الحج نه قران معلومېږي او پیغمبر دواړه کړي دي قران یې کړی دی زه ورته پسې شه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال لشام تفوز قول عبد الله بن عمر التمتع بالعمره الى الحج وعبد الله بن عمر وهي حلال الشامي وذوي ان اباك استقبال عمر نهى عن هذا التمتع ما نكرها وعبد الله بن عمر ارايت ما لا خبر لك ان كان ابي قد نهى عن هذا التمتع ما نكري وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك لي امر ابي يتبع تمام البلاد امر اتباع کی ہوگا امر نبی علیہ السلام اتباع کی اصلی بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر امر اتباع کی وقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه نو سوال وکړ دینه سماجه وی پیغمبر تمتع کړی یاد ابن عمر روایت ده کنه او وخت دی ابن عمر روایت ده چې پیغمبر مبارک سره کړی دی افراد کړی دی کوم ځای کې افراد انا کومه وروي عن ابن عمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وافرد ابو بكر وعمر وعثمان لما دا غیر تعویل جواب حکم معنا به جوړ کړه افرد دا چې ځان له عمره یاد کړی دا او حج یاد کړی کله دا چې افرد زمانہ چې لبیک بحج یا خدای لبیک نور په خپل می تمتع کړی نو سبا تمتع دا معنا چې دا حج یو ځای کړی نه دی دا عمره سره چې لبیک بعمره وحجه بلکې مخکې د عمرې نیت کړی دی وروسته د چا نیت کړی دی د حج دا افرد ځان له کړی دی حج د عمرې نه افرد الحج معنا څه افراد نه دی مراد څه معنا مراد ده لغوي کې عمرې وکړه بیا حج کړ خدا د علم دی دا د علم دی د یو د عمرې اورېدلې دی بل د چا اورېدلې دی د حج وروسته بیا د حج کې د حج اورېدلې او موږ وایو چې نه لبا جميعا هغه عبادت ته رسېدلې نه دی لبیک بحجتين وعمرتين هغه عبادت دا د خپل علم محموله ده د پیغمبر مبارک نه د اتم ترویج نه مخکې د عمرې واده ورېدلې او د اتم د ترویج نه پس بیا د حج واده ورېدلې دا سر پسې شه هذا حديث حسن صحيح وفيه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى معاويه رضي الله تعالى عنهم وفي الباب عن علي وعثمان وجابر ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنهم دار الدويره نه بارك الله فيك چې چاته صرف لبیک بعمرتين ورېدلې دی نو هغه وي تمتع دا تر پسې شه وفي الباب عن علي وعثمان علي عثمان جابر درې واړه مسلم دي د سعد په مستند احمد او مسلم دواړو کې دي مستند احمد مسلم دي او اسماء بنت ابي بکر بخاري مسلم دواړو کې او ابن عمر بخاري مسلم دواړو کې اشاره قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم التمتع بالعمره والتمتع ان يدخل الرجل بعمره في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج يعني اقامتك حتى يحج اتم تربيه الى حج الى متمتع وعليه الدم المستحسن من الهدي ګرځي کچېلې دي کوفتي او دا بقاري او قد سر هدي ني ومن لم يجد هدي نمني وصيام عليه صيام 3 ايام في الحج فالوقوع لسنة الحج کی بدری روٹی ہونی سی بعض علماء ہوئی کہ عرفہ دی موسر مرگلی کی بدری ہوئی او مبایل عرفین مخ کی بدری ہونی سی وسبعة اذا رجع الى اهله شكور دراش ويستحب للمتعمد اذا صام صفيه ان يصوم في العشر اخر يوم العاشر عرفه کی دی او څنګه به کار نه کوو
ومو يبدا يعني في فرص مليسه علينا ممكن بالتقويض عبادات راشي فان لم يصل في اعتصام ايام التشريق في قول في تشبيه كان وهو يبقى ايام التشريق مدرسين رستم ونسي صدام بنيشت من اصحاب منهم ابن عمر وابي يقول مالك وشافعي محمد اسلام ده مثلا شيء من هذا جاء قدري وجيب ورجوله سجون في ايام التشريق ابن وليشي وقال بدر لا يصوم ايام التشريق ورجوله سجون في ايام التشريق ولا يوري وأجل جواز ذكر الإسلام هذا من إسلام وهو قول أهل الكوفة قال بيصا وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد والتمتع أفضل لقران وإقبال أقول كده الشافعي وأحمد ذكر الشافعي تمتع قائل لأفضلية خد جانا مطلقا لقران أو أحمد مطلقا قائل وقم أرى تمتع جسم هذه وسلم tak boleh buat. Kesal tak hati wasara ni tamattu sara. Ya Ahmad pun sara bergerak. Jadi nukta tak beda kan? Kesal tak hati wasara, wunu agat tamattu afzala bi akhiran bi ifrad inda Ahmad. Atau kesal tak hati wasara no bi agat sara bergerak. Atau Syafi'i qad maktu bi ifrad afzali. Syafi'i dah afzaliyat qais dah tamattu wa paling basara. وما جاء في التلبية تلبية لبيك اللهم لبيك تدي pada har zikr mudri ki kita le pata di tabari taala tab farad talbiya zabla fi mai pata ki talbiya sada farad yawzan bi khama khawe kadi nabi hajj gulan بالکل فرض ودا مسور مسنون تبه وي talbiya sada فرض ودا مسور sada ده مسنون لبيك اللهم لبيك توصل بس ان شاء الله. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان تلبية النبي صلى الله عليه واله وسلم لبيك ولب لك البابا بعد الباب جبزي اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك بعد ملك وقف والملك جني لك الملك لا شريك لك شباب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الناس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه اهل فانطلق الهلال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك. حمد صفتنا استاذ قال والنعمة لك نعمة احسان لك منك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يجوز من عندي في اثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى بس بيبي أنا أغنى بس لبيك لبيك وساعدك وساعده لمدد وارم استانا بار مدد دنا وارم والخير بيدك لبيك والرغبة دمونك مني دمونك توجهات أو دمونك مني إليك ساعدني الرغبة فدميد الإسراء والعمل منتهي إليك بالرد والقبول والعمل منتهي إليك بالرد والقبول. هذا حديث صحيح جوزي. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود ابن مسعود فنسائي كده جابر ابو داود के ابن مسعود नसाई के जाबिर अबू दाऊद के आयशा बुखारी के ابن عباس अबू दाऊद के अबू हुरैरा मुस्नद अहमद इब्न माजा की शाबा. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال الشافعي ان زاد زائد في التلبية شيء من تعظيم الله فلا بأس ان شاء الله واحمد. قدور علماء وجدنا بزيادة ابن عمر كم زيادة كل ذات تقولي في صحابي له قربنا كي واحب الي ما تدق وقال افتتال بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وشافعي انما قل لا باس بزيادة تعظيم الله في ما جاء ابن عمر وهو حفظه ابن عمر في عمر تلبية هذا كذا النبي عليه السلام انه بيحكم مدار في تلبيته من قبله الا بيك والرفاء اليك ولا ياتي نموال اخو صحابي لا بين شيء ويجي بخبر ودور بكذاتين به والبسيش. ما جاء في فضل التلبية والنحر. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل دا فديك اللي قبل هذا محمد بن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي فديك ضرورم نکلے او حدثنا اسحاق المنصور دا محمد بن رافع
قال اخبرنا ابن ابي فديكه امام ترمذي سو استادان په دوا یو محمد بن نافع هغه ابن ابي فديك حدثنا نقل کړي او بل اسحاق بن منصور دی هغه په اخبارنا نقل کړي یاد لرئ د فرق وو بیا دوړل د حاکم عثمان شاګردان دي هغه محمد بن منکدر انا ودلته کې د محمد بن منکدر سماد عبد الرحمن بن يربوع ثابت محمد بن منكدر سماد عبد الرحمن بن يربوع ثابت عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان الرسول الى اي الحج افضل وذا اركاننا بس اي الحج افضل وجانا بس ولو كان ماكي العج والسج عج ستوي شوتوي التلبيه په یو ویل کې د مناسبت سج ستوي وینې ویدلو د سارو په کې داخل شي ما ته وګوره نو په افراد کې مساوي د حقل واجب نه دي کېږي نو ما تاسو په شامل ده او مالک او دې پکې ځکه چې یو در باندې واجب دی ځکه حقا ورپسې ښه وبه قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمر اسماعيل بن عياش نقل كيد عمر ابن غزينا دا مدني دی ګوره ما ویل کې د اسماعيل بن عياش الشافعيين ولا روایت کمزوري دي دا مدني او عمر لا بأس به مقبول وربسيشا عن ابي حاتم عن سعد بن رضي الله عنه منقطع او دا مضبوط دي منقطع دا مضبوط دي شبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله حجر شجر مدر طول لبيك رسول صلاه الله حتى ينقطع القلب من ها هنا وها هنا وبالمتلفظ كي شبه وبه قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال حدثنا عبيده بن حميد ثقة عن عمارة بن غزية عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل بن عياش نشتا وربته جهان نحو حديث اسماعيل بن عياش وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه ابن ماجه كذي قال ابو عيسى حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه حديث غريب على رسول الله من حديث ابن ابي فديك دي وربانه متفرد دي تضحكنا وما ذا وقت وي دي اوس بیا وای محمد ابن منكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يعقوب ما بينهم كنا لو منقطع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه وكواسطه اشتفى عن دلتنا غير هذا الحديث اقبلني والبسيكا وروى ابو نعيم الطحان ضرار بن سورة هذا الحديث عن ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن ابي ذلك الضحاك راوړو ودي بدا خطا شوی دی وای دغه سوي محمد بن المنكدر بیا نقل کوي سعيد او هغه پلان نقل کوي ودا خطا شوی دی هغه دا حدیث نه هغه کم یو دی اقبل دی ورپسې شه او بیا مرته کې دوی مدرب حدیث مضبوط دی بیا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر بن سعد دی قال ابو عيسى سمعت احمد بن حسن يقول قال احمد بن محمد من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن ابي فقد اخطا قال سمعت محمد يقول ذكرت له حديث ضرار بن سورة عن ابن ابي فديك فقال هو خطا فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل روايتي فقال چې پکې دا دغه ازوی سعید ناروړي بلا شيء انما رواه عن ابن ابي فديك ولم يذكر كان سعيد بن نشتا ورأيته معقول الامام البخاري يضاعف ضرار بن سورة او حج رفع الصوت بالتلبيه دوي يسجد نحو البدن والبسيشا باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبيه رفع الصوت مسنون ده كبر اوي كنا بٹ نوم لا شيء عليه الهمام لګلي او تلبيه یا بل ذکر ما مخار کوي پټ دې کې مو کوي مطلب نه کو نبي کار خراب شو وبه قال حدثنا سفيان بن عبيد عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال بالتلبيه قال ابو عيسى اهل الواجب والواجب ايه زمون بعد الفقهاء رفع الصوت بالتلبيه ولا واجب
زمون بعض احناف متواجب وي والامورات لكن جماهير طول مستحب وي. ها عن ابيه رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وروى بعض هذا الحديث عن خلاد بن سالم عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يصح والصحيح هو خلاد بن سالم عن ابيه وهو خلاد بن سالم بن خلاد بن سويد الانصاري وفي الباب عن زيد بن خالد وابي هريره. زيد بن خالد بن ماجه كده تقلشا زيد بن ثابت خالد بن ماجه كده ابو هريره مستدرك حاكم كده ابو هريره مستدرك حاكم كده ابن عباس مستند احمد كده شبه باب ما جاء في الاغتسال ما بين مستحب لبرمين مسنون يعني مستحب وتوايو شبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب عبد الله بن يعقوب مدني مجهول ده مجهول الحال ده. ها عن ابن ابي الزناد عن ابي عن خارجه بن زيد بن ثابت عن النبي رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله الجامع لرك لوقت سلب الى او دا غسل د تنظیف د پاره د تطهیر د پاره نه دی د پاره دی تنظیف نو حایدم لمبل شي ناقصم لمبل شي سوابیم لمبل شي مستحب دی. قال بس هذا حديث حسن غريبا او غرابت ابن ابي الزناد عبد الله بن يعقوب متفرد مجهول ولكن دا روایت کمزور دی خو بخاری کې بلاش کې پیغمبر مبارک لمبل دي. وقد استحب بعض اهل العلم الافتتاح للاحرام تقول الشافعي يوائد عن الدول دي هذا تقلت باب ما جاء في مواقيت الاحرام. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال من حين نهل يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل النجد من اهل الشام كذلك جحفنا تبوك لا قال واهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس بخاري مسلم كده. ها ابن عباس او جابر مسلم كده او عبد الله بن عمر داري فوتني كده شبه. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والامر على هذا عند اهل العلم. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن ابي سفيان الثوري مراد تجي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل المشرق اهل المشرق عراقيين عقيق وتويب ذات عرق سرن ازدير الاخر والبسيشة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن بارك لكم على والكتاب رواه